هغې سره نفي د والدیت مولودیت معانی حاصل دا ده چې واجب طلاق والد نه ده چې بلې مولود دی، مولود هم نه ده چې بلې والدي. ولې کشي بیا به لازم شي کون دی واجب طلاق مماثل د شی آخر سره په نوع یا په جنس کې. والطالبات فالمقدم سو دلیل ملازمه که واجب طلاق والدی نعوذ بالله بل مولودی یا واجب طلاق مولودی بل والدی به لازم شي کون دی واجب طلاق مماثل، مماثل معنی شریک فی نوع یا الجنس، مماثل شی آخر سره په نوع یا په جنس کې. ځکه والد او ولد منځ کې تماثل پکاري. تماثل چاته وایي؟ اشتراک په صفاتو ذاتیو کې چې صفات ذاتی هغه کې شریکی دې ته تماثل وایي. صفات ذاتی چاته وایي؟ یو صفات ته وایي چې نفس ذات نه منتزعي به د قیام د مبدینه لکه حیوانیت، ناطقیت، انسانیت، دا صفات ذاتی دي. ځکه دا نفس ذات نه منتزع دي به د قیام د مبدینه. ایتا کوم ذات ته هغه نه حیوانیت منتزع ده، قیام د مبدی ته ضرورت نشته، تخپل منشأ لپاره د امتزاج حیوان. چې حیوان چاته وي جوهر متحرک بالاراده الی اخره، بس جوهر متحرک بالاراده جسم دتان منتزع دي کنه به د قیام د مبدینه. دا سه ناطقیت تانه منتزع ده به د قیام د مبدینه. ناطقیت څه معنا؟ مدرک الکلیات، ته مدرک تی کلیات وې کنه دا تانه منتزع ده. ته کلیات ادراک کیا به د ولیدلونه، تی انسان ادراک کیا، حج ادراک کیا، صلات ادراک کیا، دا ټول مفهومات کلی دي کنه. رمضان ادراک کیا، دا کومه خبره مونږ کو، دا ټول مفهومات کلی. ټیک ته کله مفهومات جزئی. نو ناطقیات دا صفت نفسی ده، حیوانیت دا صفت نفسی ده، انسانیت صفت نفسی ده. صفت نفسی چاته وای چې نفس ذات نه منتزعي به د قیام د مبدینه. انسان اتا ذات نه منتزع ده به د قیام د مبدینه. حیوان حیوانیت تا ذات نه منتزع ده، اتا ذات منشأ ده لپاره د انتزاع حیوانیت. دا سناتیکیت مدرک الکلیات اتا ذات نه دا منتزع ده به د قیام د مبدینه. نو اشتراک په صفات نفسیو کې، صفات نفسی دې ته وایي چې نفس ذات نه منتزعي. اشتراک په صفات نفسیو کې دې ته وایي تماثل. ایو اشتراک په صفات اضافیو کې، صفات اضافي دې ته وایي چې دا منتزعي اتا زین رخل منتزع کوي ولوي د قیام د مبدینه. لکه کاتبیت، کاتبیت زتا نه اخلم نو د قیام د کتابت نه. داسې ضاحکیت تا نه اخلم ما زین تا نه منتزع کوي ولوي د قیام د ذهق نه. تماثل دې ته وایي چې دوه شیان شریکی په صفات نفسیو کې، او صفات نفسی دې ته وایي چې نفس ذات نه تر واخلې به د قیام د مبدینه. حیوانیت، ناطقیت، انسانیت دا صفات نفسی دي. ایو صفات اضافي وي چې هغه ذات نه سره اخلي، زین رواخلي ولوي د قیام د مبدینه. کاتبیت تا نظر اخلي وي د قیام د کتابت نه. اوس کچې ته ټول صفات نفسیو کې شرکت وو بدات تماثل نه وي والد ولد کې تماثلی. نو کټول صفات نفسیو کې شرکت وو بدات تماثل نه وي. لکه زید عمر، زید د عمر والد دا دوړ انسانان دي، ټول صفات نفسیو کې شریک دي، انسانیت کې، حیوانیت کې، ناطقیت کې. اکه ته شرکت ته والد او ولد په بعضو صفات نفسیو کې، په ټول صفات نفسیو کې نو پیدا تماثل جنسی وای. کما يتولد البغل من الحمار،
لکه بغل پیدا شي حمار نه، نو حمار والد ده، بغل ولد د دواړو کې شرکت ته په بعضو صفاتو نفسیو کې چې حیوانیت ته، جسمیت ته، ناطقیت کې خو نه دي شریک کړي، حمار ناهیکیت کې نه دي شریک، یو ناهیک ته یو غیر ناهیک، نو دا تماثل جنسی وایي. نو والد ولد کې تماثلی ا تماثل شرکت ته وایي په صفاتو نفسیو کې، نو ټول صفاتو نفسیو کې شریکي اذا تماثل نوعی لکه زید عمر، که بعض صفات نفسیو کې شریکی اذا ته وایي تماثل جنسی کالبغل والحمار. دلته هم داسې دي کچې ته واجب تعالی سبحانه والد یا مولودی به لازم چې تماثل نوعی یا جنسی والتالي باطل، هر شي طالب په اعتبار شکاول سره تماثل نوعی والے باطل، تماثل جنسی والے باطل. واجب تعالی والد شي مثلا نعوذ بالله بل مولود شي ادوارو کې تماثل نوعی وي دا ولې باطل؟ ځکه که تماثل نوعی پکې راشي نو دا ادوار شخصان وګرځي د نوع واحده، ځکه ادوارو کې به تاسو تماثل نوعی وي یعنی نوع به پکې شریکي، لکه زید عمر منځ کې نوع شریکه ده، ادو نوع لاندې اشخاص دي زید عمر. تاسو واجب تعالی سبحانه چې والد شي مثلا نعوذ بالله بل مولود شي دواړو کې تماثل نه وي، نو یا شریک و اته دواړه شخصان وو دی وی نه وي، ځکه نو لاندې شخصانه نو دواړه واجب تعالی سبحانه ادا بل مولود دواړه شخصان شو دی وی نه وي، نو څوک ته وجوب الوجود، دا وجوب الوجود نه واشه دواړه شخصان وګرځیدل، دواړو کې تماثل نوعی راغی، نو یې واشوا او قاعده په تماثل نوعی کې دا ده چې دوه شخصانی چې نوع کې شریکي، نو دا نوع ما بل اشتراکی، لکه انسان تماما منځ کې مشترک ده، اشخاص تمیز یو بل په تشخصي، لکه زتانه ممتاز په تشخص تمانه ممتاز په تشخص، فنوع کې تمیز نشته، نوع خو ما بل اشتراک ده. نو که تماثل نوعی راشي نو نوع دی وجوب الوجود، دا وجوب الوجود به نوع شي، واجب تعالی سبحانه والد د بل مولود ده، دواړه به شخصان شي، شخصانو دی وینه کې قاعده ده چې نوع ما بل اشتراکی ادو یو بل نه جدای په تشخص، دا شخصان چې والد مولود دي دا یو بل نه جدای په تشخص، نو دا تشخص په زائد په نوع دا باندې نه ونه، ځکه نو خو ما بل اشتراک ده چې وجوب الوجود ده، بیا خو په تشخص چې عین نه وایي، بیا خو دا ما بل اشتراکی، نو لازم به چې قلب د ما بل امتیاز په ما بل اشتراک والتالي باطل. نو دا څه نشي کېدای چې دا شخصان یو بل نه جدای په تشخص، التشخص عین نوعی، لکه نوع ما بل اشتراک ده، بیا خو تشخص ما بل اشتراکی، بیا لازم چې قلب د ما بل اشتراک په ما بل امتیاز، بیا تشخص سره تمیز څنګه راځي؟ یا تمیز نشي راتلای، لہذا تشخص په عین نوعانی زائد علی النوع وي، نوع څوک ته وجوب الوجود، هغه باندې ودا تشخص ته شخصانو زائدی، لکه تا تشخص ما تشخص په نوع زائد ده، نوع تاسو مون نوع انسان ده، دا یو متامو ما بل اشتراک ده، اتا تشخص ما تشخص دا زائد علی النوع، دا په نوع زائد ده، تا غیر تشخص سره ممتاز خپل رنگ طول قامت وغیرہ، ما خپل رنگ طول قامت وغیرہ، دا تشخصات نوع باندې زائد دي چې انسان ده، نو تاسو تشخص غیر ده، ما تشخص غیر ده، النوع ما بل اشتراک ته چې انسان ده. اوس که تاسو تشخص عین نه وایي، ما تشخص عین نه وایي، بیا خو نوع ما بل اشتراک ته، بیا خو دا تشخص تام ما بل اشتراکی، تام ماس کې، ما تشخص په ما بل اشتراکی تام ماس کې، بیا خو شخصان تمیز را نشي، چې ما بل اشتراک سره تمیز نه راځي، نو پته ولګی دا چې دا تشخص ته شخصانو دا په نوع زائد دي، لکه تشخص ته زید امر
چې رنگ کدو قامت ته دا په نوع زائد د چې انسان ده. قاعده دا ده چې تشخص زائد شو نو وجود هم زائد شو په نوع باندې، په نوع د وجوب الوجود چې تشخص د شخصانو زائد شو نو وجود د شخصانو هم زائد شو. ولې؟ ځکه تشخص عین وجود ده. فرائد فارابی دا تا وجود تا پر تشخص تا، دا تا وجود سره لکه ته موجوده نو دا تا وجود سره ته ممتازه، دا ما وجود سره چې زه موجوده نو د خپل وجود سره زه ممتازه. دا تشخص عین وجود ده یا مساوی کل وجود ده، لازم د وجود سره، وجود سره تشخص تړلای ده. قاعده دا ده چې زیادت تی واین زیادت تی بناین ده نو چې تشخص زائد شو نو وجود زائد شو. زیادت تی و متلازم، دا زیادت تی متلازم یا خرد ځکه دواړو کې تلازمي کنه، دواړه یو ځای نو چې تشخص زائد شو نو وجود زائد شو. په چا زائد شو؟ په حقیقت واجبی. نو لازم سے زیادت الوجود په حقیقت واجبی، په واجب تعالی کې، په واجب کې دا زیادت رااله. زیادت تی وجود په حقیقت واجبی باندې دا محال، ځکه تا مخکې ویل دي چې وجود عین ذات تا لا تصور کې دی ویل دي لما کان وجود وسائر صفات عین ذاتی، وجود دی واجب تعالی عین ذات تا، سایر صفات عین ذات دي. نو دلته چې تشخص زائد شو شخصانو ایو بلته تمیز ورکړ په دا پس ورکړي چې زائد کنه چې عین نه وایي خو نو ما بل اشتراک تا بیا و تشخص ما بل اشتراکي په تمیز څنګه ورکړي؟ مشترک شخص تمیز نشي ورکړي. نو تشخص زائد شو په حقیقت نه وي نو وجود هم زائد شو، ځکه تشخص عین وجود ده یا مساوی کل وجود ده، تلازم ده وجود سره. اتا وجود سره تشخص تړلای ده. زیادت تی وان زیادت تی عین اخر ده، زیادت تی متلازم، زیادت تی متلازم اخر ده. نو چې تشخص زائد شو په حقیقت واجبی نو وجود هم زائد شو، نو لازم سے زیادت الوجود په حقیقت واجبی و تالی باطل، ځکه وجود عین ذات تا. دا خو تماثل نوی مونږ باطل کړ چې دا څه نشي کېدای چې واجب تعالی غیر منځ کې تماثل نوی راشي. او تماثلی جنسی هم باطل ده، یعنی واجب تعالی نه د مماثل شای اخر سره چې واجب تعالی والدی نعوذ بالله بل مولودی یا عکسی نو والد ولد کې خو تماثل پکاري. ا تماثل یا نوې وی لکه مو ویلای چې په ټول صفات نفسیو کې شریکی، یا تماثلی جنسی وی نو والد ولد باندې یا تماثلی جنسی پکاري، جنسی مشترکی کل بغل والحمار، یا کما تتولد الحیة من المرأة، انسان نه مار پیدا شي، دا تماثلی جنسی والد و ولد منځ کې محال دلتا. ولې واجب تعالی بل مولود سره مثلا نعوذ بالله تماثلی جنسی راشي نو دو مس کې به وجوب الوجود جنس مشترکی، دا به یو جنس دا وجوب الوجود ادو به دواړه لاندې نوعانه. ځکه دا معنا د تماثلی جنسی ده چې جنس شریکی تحت نوعان، ا دې لاندې ډېر انواعي ادو نوعي وي. نو دا والد مولود دې مچ کې وجوب الوجود جنس مشترک سره چې تماثلی جنسی راغی نو وجوب الوجود جنس مشترک سره او تحت نوعان دې لاندې دو نوعي رااله، والد او ولد نوعان شو، دا دو نوعي شوي. لکه ته مولود مثلا الته حمار مولود ده، نو ته اگر که مولود دی شخص خو نوع یې کنه، لکه نوع تانه منتزع ده. حمار اگر که شخص تا خو نوع ده کنه، ځکه حمار نوع دنه منتزع ده. نو دا والد ولد نوعان شو او وجوب الوجود جنس شو. عقیده په نوعانو کې دا تحت الجنس چې دیو بل نه جدای په فصول باندې، فصول مقومه باندې انواع یو بل نه جدای،
یو نوع بل نه جدای په فصل. او دغه فصل چې دا نوې پر مکومی او جنس پر مقسمی، جنس کې ابهام لري کوي، تقسیمه تعین پکې راوړي. لکه ناطق انسان پر هم مکوم د جزء ده، ناهیک حمار پر مکوم د جزء ده، خو حیوان پر دواړه مقسم دي. یعنی ناطق لګي حیوان تقسیمه، څنګه حیوان مبهم ده، ناطق تقسیم کی متحصل الوجود کی. ځکه چې حیوان تقسیم شي په ناطق سره، نو اوس دا حیوان په ضمن د انسان کې راغی، نو متحصل الوجود شو. اناهیک سره د په ضمن د حمار کې راغی، نو متحصل الوجود شو. نو قاعده په نوعان تحت الجنس کې دا چې انواع یو بل جدای په فصل مکوم. ادا فصل مکوم چې دا جنس پر فصل مقسمی. څه معنا؟ یعنی جنس تقسیمي. څنګه تقسیمي؟ رفع دی ابهام کوي، ځکه جنس خو مبهمي، هغه ابهام لري کوي. څنګه لري کوي؟ متحصل الوجود ګرځي او وجود متعین کوي. نو ناطق ولګي دا حیوان تقسیم کوي، ابهام د حیوان ختم کوي. ناهیک ولګي دا حیوان تقسیم کوي، ابهام د حیوان ختم کوي. متحصل الوجود شو، ځکه ناطق له وجنه حیوان په شکل د انسان کې راغی، ناهیک له وجنه حیوان په شکل د حمار کې راغی. اوس دا جنس متحصل الوجود شو، اوس وجود متعین شو. نو قاعده په نوعانو د جنس واحد کې دا چې دا یو بل نه جدا په فصول مقومه وي. اداغه فصل مقوم جنس پر مقسمی، نو جنس نه رفع دی ابهام وجودی کوي. قاعده دا چې جنس خو وجوب الوجود ده. الان دی والد ولد نوعان دي. قاعده په وجوب الوجود کې ده چې تحصل الوجود تحصل الذاتی، چې وجود متحصل کوي نو ذات متعین کوي، ځکه وجود په واجب کې عین ذات ده. نو دا جنس وجوب الوجود ده چې دا فصل مقسم سره متحصل الوجود شو. تعین وجودی رااله، نو تعین ذاتی رااله، ځکه وجود په واجب کې عین ذات ده. نو چې د فصل مقسم سره ابهام وجودی ختم شو، تعین وجودی راغی، نو تعین ذاتی رااله، ذات ور متعین کړ. وجه دا چې وجود په واجب کې عین ذات ده. تعین ذاتی خو فصل مقوم ورکړي په سبیل د جزئیت سره، یا جائل ورکړي په سبیل د خروج سره. نو لازم چې کل د فصل مقسم په مقوم یا کل د فصل مقسم په جائل. بیا خو فصل مقسم نه مقوم جوړ شو یا جائل جوړ شو، ځکه چې دا جنس تعین وجودی ورکړي، دا فصل مقسم او وجود عین ذات ته، نو تعین ذاتی ورکړي. تعین ذاتی خو فصل مقوم ورکړي په سبیل د جزئیت سره. مقوم شي نه جز شي، نه نه جز شي، تعین ذاتی ورکړي، ذات پورا کی. نو فصل مقسم مقوم شو چې تعین ذاتی ورکړي په مقوم شو کنه، یا جائل شو. جائل دیته وای چې ذات شي ته ورکړي په سبیل د جعل سره، ماهیت متکرر کی په جعل سره، او تینا خارج. نو دا فصل مقسم جنس تعین وجودی ورکړي، تعین وجودی عین ذات ته، تعین ذاتی ورکړي. تعین ذاتی یا فصل مقوم ورکړي چې جز شي تینا، یا جائل ورکړي چې خارج تینا. ځکه جائل لګي ذات پیدا کی متعین کی، جعلو کی ذات پیدا کی متعین کی، ادایت نه خارجي. نو لازم چې قلد فصل مقسم په مقوم یا قلد فصل مقسم په جائل و تالي باطل فالمقدم مثلو. نو موږ وايي تماثلي جنسي باطل دا څه وایي چې کوم دی واجب تعالی مماثل شیاخر بل چا سره، چې بل مثلا مولود د والد ده او د هغه سره مماثل په تماثلي جنسي، دا باطل ده. ولې باطل ده؟ ځکه که تماثلي جنسي راشي، ادومس کې جنس شریک شي،
نو لازم به چې قلب فصل مقسم په مقوم یا قلب فصل مقسم په جائل وتالي باطل فالمقدم مثلو بطلان ته خو ظاهر ده چې فصل مقسم مقوم شي ځکه مقسم خارجي مقوم داخلي یا فصل مقسم جائل شي جائل خو واجب تعالی ده فصل مقسم خو مخلوق ده دلیل ملازمه ځکه دلته وجوب الوجود جنس ده ادا لاندې دا والد ولد نوعان دي عقیده په نوعانو دی یو جنس کې دا چې دا یو بل نه جدا په فصل مقوم لکه انسان بکر یو بل نه جدا دي په فصل مقوم ادا فصل جنس پر مقسمي جنس تقسیمي لکه انسان بکر یو بل نه جدا دي په فصل مقوم چې ناتیکه باکر ده ادا مقسم دي لپاره د جنس چې حیوان د تقسیمي اتاینی وجودی ورکی ځکه جنس حیوان خو مبهم ده کنه په فصل مقسم چې سره ولګي ناتیک باکر نو اوس د وجود متعین شه پر رنگ دی نه کې متعین شه ناتیک له وجنه حیوان متعین شه پر رنگ دی انسان کې ناهیک له وجنه باکر له وجنه حیوان متعین شه پر رنگ دی بکر کې نو فصل مقسم لګي جنس تاینی وجودی ورکی عدالت خو جنس وجوب الوجود ده تعین وجودی عین تعین ذاتی ده ځکه وجود په واجب کې عین ذاتی عین ماهیتی نو تعین وجودی خو عین تعین ذاتی ده تعین ذاتی چوک ورکي یا فصل مقوم ورکي چې تنه جز شي یا جاهل ورکي چې تنه خارجي تعین ذاتی خدا دوه شان ورکي یا مقوم ورکي لکه فصل مقوم ولګه ده انسان ته تعین ذاتی ورکي جز شته نه ذات ور پورا کړ یا جاهل ورکی لکه جاهل سبحانه ولګه ده مونږ ټول ذوات متعین کړ پیدا یې کړ نو دلته فصل مقسم چې وجوب الوجود جنس پر مقسم شو جنس پر مقسم شو چې جنس وجوب الوجود ده او وجوب الوجود کې وجود عین ذات تا نو چې تعین وجودی ورک فصل مقسم نو تعین ذاتی ورک چې وجود عین ذات تا تعین ذاتی کو فصل مقوم ورکی چې تنه جز شي یا جاهل ورکی چې تنه خارجي مقسم خو نه ورکی نو لازم چې کله فصل مقسم په مقوم یا جاهل الترکیب په واجب کړه چې فصل مقسم مقوم شو خو ترکیب راځي جز ته نه ای امکان دی واجب هم راځي ځکه چې فصل مقسم جاهل شو خو جاهل ته محتاج شو اڅوک چې جاهل ته محتاج یا ممکنه نه امکان په وجوب الوجود کې راځي والتالي باطل ملازمه خو ظاهر ده ځکه دا نوعان دي او وجوب الوجود جنس تا انواع یو بل نه جدا فصل مقومی ادم مقوم جنس پر مقسمی اب مقسم معنا دا چې د تعین وجودی ور کوي اچون کې دلته جنس وجوب الوجود دا وجود عین ماهیت تا نو تعین وجودی عین تعین ذاتی دا الذات پر معین تعین کون کا یا مقومی کا جزئی تینا یا جاہلی کا خارجی تینا نو لازم سے کل فصل مقسم و مقوم یا جاہل سره دی ترکیب نه په واجب کې چې مقوم خو جزئی تینا کنه سره دی امکان دی حقیقت واجب نه چې جاہل ته محتاج ہے اچوک سے جاہل ته محتاج یا ممکن نو لازم سے احتیاط جاہل ته او کل دی فصل مقسم په جاہل را لای امکان په وجوب الوجود کې را لای ولی جاهل ته محتاج او درې شیان دي یو فصل مقسم ده یو فصل مقوم ده یو جاهل ده فصل مقسم چاته وای چې خارجي حقیقت رسینا چې حقیقت جنسی ده هغه نه ده خارجي حقیقت جنسی پر ده خاصه جز نه پچه جنسی کنه ده فصل مقسم ده ده خاصه جنس پارا جز تنه نه ادغ جنس سره ده زم شي ادغ جنس تعین وجودی ورکی لکه ناطق په وسره حیوان ده دا ناطق حیوان پر فصل مقسم ده چې ونه خاصه ده دا څنګه چې حیوان نه جز ده چې حیوان نه جز کې ناطق به حیوان عام نه ده ناطق خاص نه ده به دواړه برابر دي جز نه ده نه بلکې ناطق حیوان پر خاصه ده ا ناطق چې جز ده انسان نه جز ده نه نه جز ده
چې جنس متحصل ده، نوع جنس متحصل ته وایي. جنس پر ده خاصه ده، نفسي جنس، ولیکن ناطق حیوان پر جزئی. بیا حیوان ناطق کې مساوات راځي، بیا ناطق خاص نشه حیوان عام نشه، دواړه برابر شي. لہذا فصل مقسم جنس پر خاصه وي، رفع دی بام وجودی کوي، هغه خاصه له وجنه دی بام وجودی ختم شي. چې ناطق موږ حیوان ته ضم کو نو حیوان مطلق ابهام وجودی ختم شو. دا پر رنگ دی حیوان متحصل کې تو اوس ګوره چې انسان دا نو ناطق فصل مقسم دا خاصه په نسبت سره جنس دا جنس ته تعین وجودی ورکي، حیوان ته تعین وجودی ورکي. چې ونه حیوان خو مبهم ده، خو ناطق له وجنه دا متعین الوجود شو، پر رنگ دنه کې تا ته پیښ شو ناطق له وجنه. او دا څنګه چې ناطق کنه حیوان نه جز د مطلق حیوان نه ویلا حیوان به عام نشي، ناطق په خاص نشي. نو فصل مقسم دی ته وایي چې دا خاصه وي په نسبت سره جنس ده، جز نه نه. جنس ته تعین وجودی ورکي، تعین ذاتی نه ورکي، ذات نه جز کېږي نه. ولکه جز شي ته نه ناطق حیوان نه، بیا خو ناطق خاص نشه حیوان عام نشه، بیا خو دواړه برابر دي. نو فصل مقسم جنس پر خاصه وي، جز نه ته نه ویلا هم به عام نشي، خاص په خاص نشي. جنس ته تعین وجودی ورکي، ابهام وجودی ختم کی، پر رنگ دی انسان کے تا پیش کی. باکر حیوان ته تعین وجودی ورکي، حیوان خو مبهم ده، باکر له وجنه دغه تعین وجودی را ده، پر رنگ دی بکر کې ده تا ته متعین شو. دا فصل مقسم. ایو فصل مقویم ده. فصل مقویم چاته وایي چې دا جزء جنس متحصل نه، مطلق جنس نه جز نه، جنس متحصل. جنس متحصل عین نوع ده، یو حیوان ده، دا جنس مبهم ده. یو حیوان متحصل بالناطق، حیوان چې متحصل بالناطق واله دا نوع ده کنه چې انسان ده. نو فصل مقیم دی ته وایي چې دا جزء جنس متحصل نه چې نوع ده، یعنی جنس مبهم نه خو نه جز اخوام ده حیوان، خو جنس متحصل چې واخله چې انسان ده، هغه نه ده جزء دا مقوم ده. نو مقوم دی ته وایي چې دا تعین ذاتی ورکي، جنس متحصل ته تعین ذاتی ورکي چې عین نوع ده، جزء ته نه داخلي پکې. ایو جائل ده، جائل دی ته وایي چې دا تعین ذاتی ورکي، ای خارج. لکه جائل ټول جهان ته تعین ذاتی ورکړه، تا ته تعین ذاتی ده، یعنی تا ذات متکرر ده. متکرر معنی ممتاز، پیدا پیدا ہے کہ کنه ما ته تعین ذاتی را ده، ځکه ما ذاتی جزئی دې تکرر وکړ، پیدا یې تعین ذاتی را. حیوان ته تعین ذاتی ورکړي، انسان ته تعین ذاتی ورکړي، ټول جزئیات ته تعین ذاتی ورکړي، ټول جهان ته تعین ذاتی ورکړي. په سبیل د جعل بسیط، ځکه جعل بسیط دا ونه چې ماهیت پیدا کی، متکرر معنی پیدا. نو الله ټول دنیا پیدا کړی ده، ټول ماهیات متکرر کړی دي، که جزئیات دي که کلیات دي، او دته نه خارج. مجائل دی ته وایي چې دا تعین ذاتی ورکړي، یعنی ذات متکرر کی، پیدا یې کی، ایته نه خارج. مجائل ټول جهان ته تکرر ورکړی ده، تعین ذاتی ورکړی ده، دته نه خارج. دا فرق شو په مواد فصل مقسم مقوم جائل کې. پوښه